کله چې انسان مړ شي دی په قبر کې کېښودلی شي څو ورځې پس چې کوم دی نو انسان دا غوښه چې کومه ده دا خوبصورت او ښکلی مخ دا په دې باندې چینجي لګیا شي چینجي لګیا شي او دا غوښه د انسان نه ټوله خاورې شي او دا ښکلې سترګې چې کومې الله تعالی درکړي دا سترګې وچ وي دا په دې مخ باندې راوبهي دا سترګې خاورې شي څه وخت بعد د انسان د وجود صرف د اډوکو یو ډانچه پاتې شي په دې قبر کې څه کاله دا ډانچه پرته وي بیا غوښه ختمه شوي خاورې شي په هغې باندې چې څه کلونه تیر شي نو بیا که تاسو کتلی قبر کولاو کړلی شي نو بیا چې وکتلی شي نو خو په دې اډوکو کې یو اډوکی دی د ملا د تیر اخیری اډوکی چې کوم دی د ملا د تیر اخیری اډوکی هغه خاورې کېږي نه او بیا دوباره چې کله دا انسان جوړیږي الله تعالی چې بیا د قیامت په ورځ باندې د انسانان دوباره جوړي نو د هر یو انسان د دغه ملا د دې تیر اخیری اډوکی چې کوم دی هغه د قیامت پورې بالکل سالم پروت او دا کومه خاوره چې انسان د اډوکي خاورې شوي دا غوښه خاورې شوي نو دغه بیا انسان الله تعالی د دغه اډوکي پورې دا نور ذرات راغون شي دا نور ذرات راغون شي او په دغه یو اډوکي پورې بیا دا انسان برابر جوړ کړی شي دا انسان بیا د دغه اډوکي نه مرکب کړی شي نو څه وخت بعد چې که تاسو بیا وګورئ په دې باندې څه کلونه تیر شي په دې انسان باندې دی په قبر کې ډانچه پرته ده صرف د اډوکو خو په هغې باندې بیا څه کلونه تیر شي نو دغه ډانچه د اډوکي چې کوم دي دا هم د خاورو سره خاورې شي قبر کولاو کړلی شي چې وګورئ هر څه خاورې پراته نه پکې اډوکي ښکاري او نه پکې غوښه ښکاري د دې دا مطلب نه دی چې انسان په قبر کې کېښودلی شو او انسان لاړ خاورې شو ایرې شو ختم شو نه نه دا الله په نظر کې د انسان حق شانتی موجود دی لکه څنګه چې په دنیا کې دی موجود او الله ته د دې ذراتو کومه خاوره چې د انسان نه جوړه شوې ده بیا د دغې ذراتو پته ورته شته دی که د نیک اعمال کړي دي نو دغې ذراتو ته اجر او ثواب میلاوي او که د بد اعمال کړي دي نو دغه ذراتو ته چې کوم نه عذاب میلاوي د دې دیوبند په دې بزرګانو کې یو بزرګ دی هغه وایي چې زه لاړم یو علاقې ته چې کله زه علاقې ته لاړم هلته کې نو خلک راغونډ شو او د خاورې یو منګی ما له راوړ یو کوزه د خاورې منګی نه چاټۍ چې ورته وایي هغه یې راوړو ما ته یې وی چې په دې کې مونږ د ماسخوتن نه کله اوبه واچو او بیا سهار وګورو نو دا اوبه په دې کې ګرمې پرتې دا څه وجه د حضرت صاحب ورته فرمایي چې تاسو داسې چل وکئ چې نن به دا منګی د اوبو نه ډک کوئ او ما له یې راوړئ زما خواته به یې کښېږدئ هغه منګی کوزه د اوبو نه ډکه شوه او کوم ځای کې چې دا تلی و دا حضرت صاحب عالم چې کوم ځای ته تلی و دا بزرګ هلته کې کېښودله نو بزرګان چې کوم هغه الله تعالی نه سوال کوي الله تعالی نه غواړي نو دا د الله تعالی دوستان الله تعالی هغوی ته هر څه ښیي د کشف په ذریعه باندې نو ته د خپل رب ته سوال وکړو خپل رب ته سوال وکړه چې الله تعالی دا څه ماجرا ده دا څه چل دی چې په دې کې ماسخوتن دا خلک اوبه واچوي او سحر بیا دا کولاو کې او دا اوبه ګرمي دا په دې کې څه حکمت دی دا ما ته وښایه نن د شپې الله تعالی ورته هغه وښود او سحر چې کله خلک راغی او اوبه یې وکتې نو هغه شان یخې اوبه پرتې وي د دې عالم نه تپوس کوي چې دا څه چل دی دا خو تا د اوبه که څه بدلي کړلي یا دا اوبه دی یا بدلی کړلی ځکه چې مونږ په دې کې اوبه واچو نو دا اوبه ګرمي او نن چې کوم دی دا اوبه یخې پرتې دي وجه څه ده وی نه صاحب اوبه ما بدلی کړل نه دي خو وجه دا ده چې کله ما ته دا منګی راغی او ما خپل رب ته سوال وکړه چې زما ربه ما ته دا ماجرا وښایه
نو الله تعالی ما ته په زړه کې واچوله چې کله دا منګی جوړېده کولال کله دا خټه واخ کوله او د هغې نه بیا منګی جوړاو نو په دغه خټه کې د یو ګناهګار بنده د خاورې هغه ذرات چې هغه مړ شوی و هغه خاورې شوی و د هغې خاورې هغه ذرات په دې کې ګډ شوي دي په دې کې شامل شوي دي نو هغې ګناهګار بدن ته چې کوم دی مونږ عذاب ورکوو او د هغه عذاب د وجې نه دې منګي کې چې کوم دی دا اوبه ګرځي د هغه عذاب د وجې نه په دې منګي کې اوبه ګرمېږي او نن پکې ځکه یخې پرتې دي د دې وجې نه چې ما خپل رب ته سوال وکړه چې ای زما ربه ای زما الله د دومره وخت پورې تا دې انسان ته عذاب ورکړه نن زه تا ته سوال کوم ته یې وبخې نو الله تعالی چې کوم دی زما سوال قبول کو دا انسان یې وباخه نو ځکه چې کوم دی په دې کې دا اوبه یخې پرتې دي ته عذاب نور نه دی